لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 پہلا سپارہ. پدی آیتی کریمہ کی قرآن طرف ته ترغیب بیانې دو چې تاسو قرآن طرف ته راشئ او هغه دې طریقې سره بیانې دو چې قرآن ډېر د صفتونو نه ډک کتاب دی او کوم سیس کې چې صفات ډېر وي او کوالټۍ نه پکې ډېر وي نو هر انسان غواړي چې دغه شی ماته حاصل شي. نو د حصول کتاب چې کم دی او د حصول د کامیابی هغه دا کتاب دی. نو بیا دې کې 3 صفتونه بیان شوي د دې لپاره. یو الکتاب، دا کامل کتاب دی او کامل دستور زندگی ده. دنیا کې ټول خلک زندگی تیری او هر انسان دا غواړي چې ماته د خپل زندگی لپاره یو مکمل دستور میلاو شي چې هغه زه کوم چې کامیاب شم. د دې لپاره د ټولي دنیا خلک او د ټولي دنیا سیاسی خلک قانونونه جوړي. نو الله رب العزت د مسلمانانو لپاره قانون الکتاب، دا کامل کتاب دی. نو چې کامل کتاب دی نو انسان کې کمالات هم پیدا کوي. چې کامل کتاب دی او دا قانون جوړ کړي نو قانون به هم کمالی وي. او دویم صفت دا دی لا ریب فی. د انسان ذهن کې دا راځي چې دا به واقعي کامل کتابي. نو الله وی لا ریب فی، دا څه د شک خبرې نه دي، دا واقعي یقیني خبرې دي او شک پکې ځکه نشته چې د رب العالمین د طرف نه راغلی دی. دنیا کې یو انسان د کامیابی لپاره یو منصوبه جوړه کړي کېدای شي ناکام شي، کېدای شي هغه څه ټایم لپاره اوچلیږي او بیا ونه چلي. نو الله وی چې دا خبره نه ده، دا د ټول دنیا د پاره او د ټولو خلقو د پاره او د ټولو زمانو د پاره کرامت ده. لا ریب فی، دې کې څه شک نشته. او د هغې وجه دا ده، د تفصیل کې به بیا ورپسې ځي. وجه دا ده چې دنیاوي قانونونه چې جوړ کړي هغه انسانانو جوړ کړي او د انسانانو علمونه محدود دي او د هغوی علاقې او ریاستونه محدود دي. یو ریاست د بل قانون نه مني، که هغه ښه دی او که بد دی. نو د دې وجې نه دا دنیاوي قانونونو کې دا کمزوري ده. که بالفرض موږ وایو چې زموږ کوم جوړ شوي قانونونه دي او دا ښه دي نو موږ سره هندوستان ولې نه مني. او بالفرض کې انسان وایي امریکا ډېره مخکې ده نو د هغې قانون دا نورې دنیا بیا ولې نه مني. یو دنیا پسمانده نه پسمانده ملکونه شته او هغه وایي موږ د امریکې قانون نه منو. وجه څه ده؟ دی ملکونو ته په هغې کې نقصان ښکاري ځکه چې ټوله فایده به خو منلی به وی که نه. خو هر انسان وایي نه وایي دغه قانون موږ نه منو. بلکې که په یو ملک کې ته د بل ملک قانون چلی هغه غوسه کېږي خلک، وایي که ځان مې څه انګریز جوړ کړی دی. نو دا او دغه رنګې که هلته ته دا چلی او وایي ځان نه دې څه پاکستاني جوړ کړی. او دا یاد لري عزتمندو قانون داسې پکار دی چې هغه ټوله دنیا کې وچلي. دا د قانون کوالټي ده او هغې کې څه شکوک و شبهات هم نه وي. نو هغه واحد قرآن پاک دی. ځکه انسان علم محدود دی نو هغه محدود پیمانې سره کار کولی شي. که لا محدود په ده باندې اچي نو دا د سره ظلم دی. مثلا یو انسان ته وایي ته د 100 کالو دپاره قانون جوړ کا، هغوی ما ته څه پته لري چې سبا به څه کېږي، ته د 100 کالو تا سره غم دی. یا که بالفرض جوړیم کې بعضې قانونونه زموږ جوړ شي
و ان شاء الله دا وسلو کالو پورې کار کیږي چې بل حکومت راشي او دای څه غول خوړلې دي چې دا کار یې کړي هغه بدل کی او واقع دا سیویم په هغه زمانہ کې ځکه دا غوي علم محدود دی نو دی وجه نه عزتمند قرآن تبرازی لا ریب فی دا قانون دی او شکی قانون نه دی ارزی کی اپلائی کی دی شي او د هر ځي خلکو د لپاره فایده ده د امریکای نوې صدر جوړ شو نو ټول نه اولې د پیغمبر حدیث ویل دی کی وردا خو منی نه عزت کوي ورته پته ده چې کامیابی پدې کې ده زمون په یو کور کې یو ورور بل سره عزت کوي نو امریکا به زمون سو منی نو بهرحال عزت د وجې نه دنیا ورانه ده انصاف پسند خلک نشته ګینه د انګریزان شته چې هغه ریسرچ کړي د قرآن او د سیرت هغه دا ډېر زبردست قانون دی روسیانو هغه خلک چې کوم الله نه مني خو چې کله هغه ریسرچ وکړو وی کتل قرآن او حدیث یو کتل ول ظالمانو دا ډېر بهتر قانون دی لکه روس هغه سوشلیزم جوړ کو ټول خلک برابر دي نو په ظاهر دا یو ښه ناروا ده دلته مثال پیش کوم دا یو ښه ناره ده بهترینه ناره ده خو اسلام چې کوم شکل کې کړی ده هغې کې کامیابي ده او جنگ جګړه نه جوړي او دغه رنګې هغوی وکړله هغوی پکې غلط شو هغوی مالدارانو خلکو باندې پابندي ولګوله او د دنیا چې بنیادي کوم څیزونه دي هغه حکومت حاصل کړه چې دې باندې به د چا ملکیت نه راځي او دا موږ په ټولو باندې یو شان تقسیمو او فلانې څیز دي کې د چا کار نشته نو بس الته خلکو مهنت پرې غوښتو او چې زمونږ یو څیز کې کار نشته دی نو موږ یې ګټو زه دپاره روکې کې حکومت دی ګټې به ته او سټي به بل شریعت زمونږ اسلام څومره وایي نه یو سړی پرېږده یو د کروڑپتی وي یو بل د لکپتی وي هېڅ خبره نه بل د غریب وي البته مالدار به چې کوم دی زکات ورکوي دی غریب لا مالدار به صدقه کوي په دې غریب باندې او کوم سيزونه چې حکومت بیت المال کې دي هغه سيزونه دي مالدار نه ورګي حق دې په غریبانو خرج کوي نو دا ډیر شی دي ډیر سيزونه دي نو مالدار زکه مرای سره و چې مالدار سره ملک ترقی کوي هغه ملک ته چې کوم دي معیشت وروړي او ملک ته پاره چې کوم دي کمپنی جوړي نو پاغي کې هم د غریبانو فائدہ ده یو سړي کمپنی جوړ کړو پاغي کې 1000 مزدوران ولګول نو فائدہ د مزدور شو کنه مالدار ته دمو هغه تکړه شه نور تکړه شه نو اسلام څومره ښکلی دی نو بیا چې کله روسي صدر هغه اسلام مطالعه کو چې په اسلام کې د زکات قانون دی هغه یې ظالمانو خو دا کار به هم کړی وی د غریب دپاره به هم دا طریقه اپلای کړی وی چې مالدارانو ته به ویلې چې په 40 روپو کې 1 روپۍ غریب له ورکوئ بغیر د عوض نه عوض به ترې نه غواړي هسې دله درکو او کله به صدقه کې نو که انسان دا وایي چې زموږ په دې چې کوم ملکونو کې اسلام دی نو هلته خو کامیابي نشته دا انسان ذهن کې سوال راځي چې تا وویل د اسلام کې دومره فایدې دي نو چې دا کوم اسلامي ملکونه دي نو هغې کې هم غریبانان مري لګیا دي نو موږ وایو هلته هم وجه دا ده چې کوم قانون اسلام بیان کړی دی په هغې عمل نه کوي نو دې وجې نه عزتمندو اصل خو د قانون په منلو او جوړولو کې کامیابي ده چې قانون ته نه منې د یو ملک قانون مه منه او ویجی زه د دې شهري ما ابه تا نه سرمن ووځي وایي شهري مطلب دا نه چې ته دلته اوسېږي دلته خو کافر موسیږي دلته خو هندو موسیږي د شهري اصل مطلب دا دی د هغه ملک او د هغه شهر قانون منل اوس موږ وایو مسلمانان یو خو اسلامي قوانین نه منو نو بل دې کامیابي نشته ټیک ده د نوم اسلام به د آخرت کې فایده درکوي خو په دنیا کې به دقسې خوار او زار ګرځي او که په دنیا کې د عملونو کو نوم دی مسلمانو نو بس ټیک دی یو ځل به د دوزخ نه راوځي که نه څه خبره خو نشته دومره ټیکټ ته سره شته څه نه څه کار به کوي خو نور به دنیا او آخرت کې چې کوم دی خوار او زار ګرځي نو بهرحال عزتمندو دا ګوره د قرآن پاک د دې آیاتونو تشریح دا ده په دې ځان پوهول پکار دي نو دا اوس مختصر آیات دی کامل کتاب دی نو د دې چې یو میاشت ته تفسیر بیانېږي د دې کمالات چې د اسلام بیانې نو د دې لپاره به خپل بچي بیا تیاروي د علم دپاره خپل ځان به تیاروي د علم دپاره لا ریبا نو فورا یې ویلې چې کوم قانون دی دې کې شک نشته خو ته تکړه شه اپلای کا په خپل ملک کې په خپل عدالت کې ته بیا ګوره چې څنګه کېږي
ګوره قرآن کې الله رب العزت وایي ولکم فی القصاص حیات، وایي تاسو چې دا حدود آرډیننس تاسو جاری کړئ نو په دې کې به د خلکو زندګیانې بچ کېږي. نو کافرو سوال وکړو چې یو طرف ته د سړي سر کټ کې او بل طرف ته قرآن وایي چې په دې کې زندګي ده. دا څنګه زندګي ده؟ دا غره د سر کټ کوته وایي زندګي ده. موږ دغه تاسو فلسفه وایي چې کله قانون نه وي د زرو کسانو د لکونو کسانو سرونه به کټ کېږي، خو چې کله د یو سړي سر کټ شو نو د هغې نه علاوه د ټولو سرونه محفوظ شو. یو خیرن او یو ګندګیر او یو ظالم سر دې کټ شي که نه. نو د دې وجې نه عزتمندو اسلام ډېر عجیبه دین دی. نو الکتاب کامل کتاب دی، لا ریب فیه، دې کې شکوک والا خبرې نشته دی. کومه خبره چې دا وکړي داسې به کېږي بس کېږي. چې دا وایي شراب ګانا بجانا او دا څیزونه زیات شي دا کارونه به کېږي، هغه ټول شروع شو. خبره هغه 1400 کالو زړه خبره ده او صحیح کېږي اوس په دې دور کې. بیا انسان دریم زم کې دا راځي چې ټیک شو دا کتاب هم مکمل دی، قانون هم ډېر مکمل دی، شک هم پکې نشته. وایي جي موږ ته به څه فایده یي که نه؟ الله وایي هدی للعالمین، ټولو عالمونو ته رهنمایي ورکوي. هدایت دی، هدایت عام نه ده، رهنما د ټولو عالمونو دپاره دا رهنما جوړېدی شي. زمونږ د خپل ملک آئین ته وګوره څو ځل بدل شو. د دنیا ټول امریکې د دنیا ټول قانونونه بدلیږي، ساینس ټیکنالوجي اصول بدل شو. زوړ چې کوم ساینس دی هغه ختم شو، زړه چې کومه فلسفه وه هغه ختمه شوه. فلسفه خو مولیانو نه وه جوړه کړې او دغه رنګې ساینسدانانو جوړه کړې وه. که مولیان هم نو خو ساینسدانانو هغه ټوله ختمه شوه. زړه فلسفې ته ویل کېږي د ابرخس فلسفه، زوړ ساینس. اوس جدید چې کوم ساینس دی د امریکا او د نورو ځایونو کې چې فالو کېږي دې ته د فیثاغورس ساینس وایي، فلسفه. نوې فلسفه راغله وایي هغه زړه غلطه وه، زاړه ساینسدانان یې ټول چوټي کړل. او اسلام بس کوم ځای کې خبره کړي مخه شان کېږي. پلاني ځینې به لوګي راپورته کېږي، پلاني قومونه به داسې کېږي، فلاني قومونو باندې به داسې مخه شان شو. دا غریبانان وایي دا عرب نه دي، دا به اوچت اوچت بلډینګونه جوړ کړي. تاسو ولیدل هغه ځان جوړ شو. ګینې هلته اوبه نه وي، اوبه د څښلو اوبه. اوس هم تاسو لاړ شئ هلته ترخي اوبه دي او منرل واټر چلیږي. خو چې شریعت ویلي دا به مالداره کېږي او غټ کورونه به جوړوي، بس جوړې کړه خلکو ولیدل. ګینې اوسه پورې عرب ډېر غریب و او هلته به چې کوم دی ډېر غریبي وه. اوس ته لاړ شه نو اوس په امریکا کې او په عربي ممالکو کې ته فرق هم نشي کولی. هدی للعالمین، نو هدایت دی د متقینو د پاره، متقینو د پاره دی، خو د عالمینو د پاره. نو متقین یې ولې ذکر کړو؟ هغه درته بیان شوي وو چې متقین ته فایده لري، نو هغه خلک یې ذکر کړو چې څوک ته فایده نه لري وایي روکوی د هغوی څه کوي. نور دی هدی للعالمین، خو فایده به ورکوي متقینو د پاره. دیم نه دی ویل چې هدی للمسلمین. په مسلمانانو کې هم قرآن هغه چاته فایده ورکوي چې تقوا پکې. ګینې قرآن به وي، مسلمانان به وي، خو چې عمل پې نه کوي فایده به نه ورکوي. چې دا رهنما جوړ نه کړي، هدایت هادي بنا رهنما، چې دا رهنما نه جوړ کړي کامیابي نشته، خوار زار به ګرځي. د خپلو د لاسه به مال خوري، د پردو د لاسه به مال خوري. زموږ ټول خلکو هغه نظام بدل کړی. قرآن د سره په نصاب کې شته نه دی، لازمي نصاب کې، د کالج په نصاب کې، د سکول په نصاب کې لازمي نه دی. چې د کوم سیز باره کې رب کائنات وایي چې دا اصل رهنما دی، هغه لازمي د سره دی. چې مسلمان وایي چې اسلامیت اختیاري، نو بس خبره ختمه کړه. په دې یو سیز کې څومره د دې تذلیل دی، څومره توهین دی. یو سړی تا ته وایي ستا راتګ مړه که راملې څه خبره که رانملې څه خبره، دا څومره د هغه ذلت دی. خو چې یار فلانی سړی راشي او یا تا ته کارت کې لیکلي چې زما د زوی واده دی، خو که ته رانلې نو خیر دی، نو داسې واده له څوک ځي؟ نو اوس ته وایې چې اسلامیت خو موږ په سکولونو کالجونو کې دا کړی، خو تا خو سره دا لیکلي که اختیاري، که دې خوښه یې واله که دې خوښه نه، دومره ضرورت یې نشته، نو بس بیا کامیابي نشته. او پردي ژبه انګریزي چې هغه زموږ ژبه هم نه ده، نه مادري ژبه ده، نه زموږ قومي ژبه ده،
نه زموږ سرکاري ژبه ده او هغه مسټ اینډ فسټ. که سړی وي دې ژبه کې کامیابي ده نو لاړ شه چاینا کې خو انګریزي نشته هغوی ولې کامیاب شو؟ دا غلطه خبره ده. ژبو کې کامیابي نه، کارونو کې کامیابي، کارنامو کې کامیابي. ته ځان کې کوالټي پیدا کا، خلک به د امریکې خلک به اردو زده کوي. عمران خان سے ویل خلک به راځي دلته، خو موږ انتظار باندې یو. هغه چشمې هغه شیشې هم خرابې شو چې کله به راځي خلک. هغه واپس زموږ چې کوم کسان تلي وو هغه واپس راځي. الله دې خیر. هدل للمتقین، رهنمایي ده، رهنما دې د متقینو د پاره. نو چې څوک ورې د رهنما نه جوړ کړي کامیابی نه درکوي. مولیان به هم پکې خوار ګرځي او تاسو به پکې یې خوار. نو دا 3 صفتونه بیان شو. د تقوا تعریفونه مې درته کړي چې تقوا څه ته وایي. تقریبا یو 10 تعریفونه به درته یا د دې نه زیات درته بیان شوي. نن درته تقوا مرتبې بیانېږي، ځکه قرآن وایي فایده تقوادارو له ورکوي. نو تقوا مرتبې څو مرتبې دي، مراتب د تقوا. یو مرتبه د ان یتق الشرک والکفر، چې انسان د کفر او د شرک نه بچ شي، دام د یو درجه تقوادار دی. نو الحمدلله دې کې اکثر مسلمانان داخل دي. د یو درجه متقین ټول مسلمانان دي، هغه ادنا درجه ده. او هغه دا چې انسان د کفر او د شرک نه ځان وساتي. خو بیا مې اکثر ویلو ځکه بعض دي مسلمانان خو کفر او شرک کوي د اسلام په نوم باندې، غیر الله نه سوال کوي د الله نه، او بعض مخلوقات پیغمبران یا اولیاء د الله په شان ګڼي. دا څه به الله او په مخلوق، په خالق او په مخلوق کې فرق څه شو چې ته مخلوق د خالق په شان منې؟ سنه سفر خو بغنې کنه. نو بعضی کسان د مخلوق او د خالق فرق ختم کی. نو شرک ور الله نه معاف کوي. نور چې هر قسمه ګناه دي کړی الله رب العزت معاف کوي. یو روایت کې راځي چې کوم انسان الله رب العزت وي مال راشي د قیامت په ورځ باندې، یا عبادی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کده دی ټولی دنیا د ریګستان عمر ګناونه تا نشي او ته مال راړي، خو په دې شر سره لا تشرک بی شیئا، شرک دی نه کړي. مسلمانانو کې کافران کمی، مشرکین پکې زیات جوړیږي. یعنی الله منی خو شرک سره کوي. بس کوي ځکه الله منم، الله به منی او الله سره به شرک هم نه کوي. دام ضروری ده. د دنیا ټول قوم امریکا الله منی، امریکا لا اله الا الله وی، خو محمد رسول الله نه منی او الله سره شرک کوي. وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. دغه خبره باندې الله منی، هندوانم الله منی، سیکانم الله منی چې الله شته، خو شریکانو سره ګرځي. په دې نقطه باندې غوړي مسلمانان نه پوهیږي او خوېږي پکې. نو هغه سره چې کوم دي پیغمبران کې زمون کسانو سره بازي پیر بابا او سره ملګری کی وي الله هم کوي، خو بدقه خو کې لار شي دي کشي. نو دی اعتبار سره به امریکای والا خدي چې هغه خو یو لکه د دې اعتبار سره، ځکه چې هغه به پیغمبر دی، پیغمبر خو به ډېر د پیر بابا نه خدي. نو دا یاد لري ځکه د عقيدي مسلو کې بالکل کچا مپاتې کېږي. دا نورې مسلې دي، اعمال دي، توبه به وباسي، سم بشي، قضا به وکړي، بل څه به وکړي، د ایمان قضا نه کېږي. مړ بشي، منځونه در پاتې شوي دي، اولاد به درپسې صدقه وکړي، خیرات به وکړي، څه ښه شی به درپسې صدقه کړي، جومات به جوړ کړي، الله به تعالی ثواب درکړي. که هېڅ هم ونه کړي د قیامت په ورځ به راپاڅېږي. نو که زوی د عالم وي، قاري وي، شفاعت به دې وکړي. خو د کافرانو او د مشرکینو شفاعت نشته. دا غټي مسلې دي عزتمندو. ان شاء الله نو زموږ ترجمه کې به کمال دی عزتمندو چې تاسو ته به بنیادی خبرو کې او درجه به درته معلومیږي چې دا خبره د زده کړې ده، دې کې ډېر کوشش، دې کې کم کوشش. دویمه درجه دا دی عزتمندو ان یتقي المعاصي والمحرمات. د دویمه درجه تقوادار هغه دی چې هغه سره به کبیره ګناونه هم پریدي. دا به د دویمه درجه ته ورسېدو، دویمه پوړۍ کې شامل شو. او د درجه د توبې وي، یعنی استغفار او توبه کوي نو ګناونه وي. درېمه درجه ان یتقي الشبهات. د درېمه درجه تقوادار دی
چې مشتبه کارونه ځان ساتي. یو خبره کې درته بعض مولویان وایي جایز ده، بعض درته ناجایز ده. ما چې تا ته جایز وي ته ورته پر لتو لګې چې بس دا خو جایز ده. نه، ته د عقل ومنه چې درته وایي ناجایز ده، بس مه کوه هغه فایده، دغه کار مه کوه. کوشش وکړه احتیاط باندې زندګي تېره کړه. دا بیا ډېر د درېیمې درجې دا متقي انسان دی. نو قرآن به دقه کسانو ته فایده ورکوي. بیا څلورمه درجې دا د ان یتقي الانسان المباحات. بعض وخت کې جایز کار هم نه کوي. بعضې جایز کارونه داسې وي عزتمندو چې هغه انسان کې غفلت پیدا کوي. لکه اوس مثلا روزانه اعلی خوراک کول، سهار هم ګډ غوښه خوړل، غرمې هم نری غوښه خوړل، ماښام هم بریاني خوړل، دا ناروانې دي، بالکل جایز دي. خو دا چې کله انسان کله نه کله دال سړی وخوري، لږ پته ورته ولګي چې غریبانانو باندې څه تېرېږي، کله ساګ وخوري، کله چولو سره روټۍ وخوري، انسان ته احساس کېږي. نو ګوره دا جایز څیزونه دي، خو مکمل دا غټ غټ خوراکونه کول یا مثلا روزانه چکر والی وځي ته دا جایز دي. خو چې روزانه ته چکرونه وي تاکې به غفلت پیدا کېږي، دینی اعمال به کمزوري کېږي، د غریبانو احسان به سره نه کېږي. نو دغه رنګ هر ټایم اعلی کپړې استعمالول، اعلی ټوپۍ او څیزونه استعمالول جایز دي. کله نا کله عام څیز هم استعمالوه، پلاستیک چپلو کې کله نا کله جومات ته راځه، کله د شي وزید ته لاړ شه چې پته درته ولګي، کله نه. نو دا ضروري نه دي، ځکه ټول عمر انسان ښه کولی شي. د دې سره هم انسان تقوادار جوړېدی شي، څه خبره نه ده، خو غفلت پیدا کوي. مارتل ګناهګاري نه کېږي، نو غفلت پیدا کوي انسان کې. نو کله نا کله داسې څیزونه پرېغوستل پکار دي. کله نا کله خیر دی، اکثر ښه شی استعمالوه، کله نا کله داسې کوه چې هغه غفلت درجې ته ونه رسي. ګناه نه ده، دې کې اولیاء کرام کوشش ډېر کوي، دې ته موږ نه ټینګېږو. موږ خو چې سیس پروت وي پهله نه داسې دسترخوان باندې نظر کوو چې کوم ځای باندې به حمله کوي، دا زموږ کم شو. صحت له دال ښه دي، موږ اچار خورو ځکه زموږ وخت. نو ګوره دا دنیاوي خبرې دي عزتمندو، خو اسلام سره تړلې خبرې دي. اولیاء کرام څه کوي؟ هغوی د جسم نه زیات د آخرت خیال ساتي. زما والد محترم به ویل د هغوی چې کوم پیر صاحب و یو ځل هغه هندوانې ته ډېر زیات زړه شو. نو موږ هم حیران شو چې یار دا څه پرده دي. نو هغه پخوا غرونو کې اوسېدل، هلته هندوانه راوړل او بیا بازار ته ډېر ګران کار. وایي عجیبه ناشنا کار وشو، یکدم د بار نه یو سړی راغلی و هندوانې راوړل. بس زړه کې بعض وخت د انسان خواهش راشي، الله یې پوره کوي. نبي علیه السلام وایي بعض وخت یو کس وي چې هغه په الله قسم وخوري، وایي الله د هغه قسم پوره کوي. بخاري شریف حدیث دی. لأبره، الله د هغه قسم پوره، وایي خړ پړ کس وي، خو چې قسم وخوري. یو صحابي و د هغې خور یا د چا داسې غاښ یې مات کړی و یا سر یې وله مات کړی. نو نبي علیه السلام ورته وایي ټینګ شی، اوس به د دې بدله ورکوئ. نو یو صحابي قسم وخوړ، قسم دی موږ نه به څوک بدله نه اخلي. او همدغه شان کار وشو چې هغه را روانو بدلې اخیستلو له څنګه چې را دننه شو ویل بس پرېږده وایي بدله نه اخلم. نبي علیه السلام ویلي ګوره بعضې قسم د الله ته دومره که نږدې وي چې هغه لو اقسم بالله لابره، وایي چې په الله قسم وخوري الله هغه د هغوی قسم پوره کړي، د نقصان نه هم بچ کړو، قسم یې پوره کړو. داسې نیکان بندګان شته. نو هغه هندوانه وغوښتله، و یو کس رالی هندوانې راوړه په غرونو کې، په هغه کلو کې. وایي موږ ورته چې دا اول ستاسو الله ضرورت پوره. وایي څنګه چې هغه هندوانې ته وکتل، وایي ویل چې زه یې نه خورم. وایي موږ ورته چې نن خو پیله دل چې د تا زندګۍ کې د یو څیز خواهش وکړو او الله دې خواهش هم پوره کړو، نو خو ویې خوره که نه. وایي نه چې کوم سړی خواهشاتو پسې ځي بس بیا هغه انسان غفلت شکار کېږي. نن که ما د زړه دا ومنله دا ومنه، سبا به مې زړه بیا وایي دا واله، بس زړه به مې همدغه څیزونو پسې لګېدلي، دا وخوره او دا وخوره او ګوره الله یې درته هسې هم رارسوي او د غیبو نه رارسوي. دا د هغه بزرګي وه، خو څیز یې ونه خوړو. اصل بزرګي دا ده کله نا کله داسې کول، خو داسې به نه وایي چې دا حرام دی، ځکه د الله نعمت استعمالول پکار دي. خو کله نا کله ځان ته کتل پکار دي، ځان پریکټس کول پکار دي. ښه څیز ته دې زړه شو، خو دا هغه کسانو دپاره چې هغې جسماني روغ وي. چې کوم انسان جسماني بیمار وي یا د هغه جسم ته د یو څیز ضرورت دی، هغه خوراک پکار دي. دا هغه کسانو دپاره چې همت وي، بدن کې طاقت وي، ځکه سبا خراب نشي، بیمار نشي، عبادت بدنه پاتې. نو څلورمه درجه د عزتمندو
دا ده چې انسان مباح څیزونه هم کله ناکله پرېږدي. څیز جایز دی خو یاره زه اکثر داسې چې کینو زړه دې غافله کېږي. او دا واقعي خبره ده. تاسو ګورئ انسان که یو انسان سره ګاډی نه داسې پیدل باندې رواني ښه عاجزه رواني ښه ټیک ټاک رواني چې یکدم یو سړی ورته لنګ کروزر ودرېږي وایي جي راوخېږه بس دا چې وخېږي بس چې څنګه لنګ کروزر کې کښېني بس داسې ارت شي او دا لاس داسې بار کېږي. خدایه پاکه څه چل وشو پردی ګاډی دی دا ته څه کوي؟ د دې څیزونو اثرات دي. بس کلاه به کې ته عام ساده جامې اچوه. زما سخر دی یو ځل ما ته مې کور والی ویل دا د کاټن کپړې نه اچوي. وایي داسې کاټن کپړې خو بدن دپاره ډېر ښه دي. وایي هغه وایي چې دې کې انسان کې تکبر پیدا کېږي. واقعي خبره داسې کړاکېدارې کپړې واچوه او داسې ایسې شوي عموما چې دا پنجاب والا کمې کاټن یا کړپار کوي په زړه کې به یو دغه را پیدا کېږي. نو دې ته تقوا وایي. کله نا کله یو حلال څیز یې ترې پرېږده چې تا کې غفلت پیدا کوي. او پنځمه درجه دا ده ان یتقی حضور غیر الله علی قلب. د ټول نه اعلی درجه د تقوا دا ده چې د انسان په زړه کې بالکل د الله نه سوا بل طرف ته هیڅ سوچ نه ځي. دا ډېره ګرانه ده. دا به اصل تقوا ده چې بل طرف ته د سره ذهن نه ځي. چې کله هم د باندې مصیبت راځي ستا الله ته ذهن ځي. کله هم څه قسمه څه خبره راځي ستا ذهن الله ته ځي. دغه متقي اصل کې دا دی چې هر وخت کې د ده په زړه کې الله موجودي، د الله استحضار موجودي او الله ته رجوع موجودي. دا ډېر ګران کار دی. تاسو صحابه کرام ته وګورئ که چې بیماري به راغله جومات ته به یې منډه کړه. هلکه جومات خو څه کلینیک نه دی. وایي نه پهله دلته سوال کوم 2 رکعته لمونځ کوم. غریبي به راغله وایي جانماز وغوړوه. دا طریقه ده. بیا وروسته ډاکټر هم کولی شي هر څه کوه خو الله ته سوال. نو دا طریقې زمونږ غلطې شوي دي. مونږ الټه شوي. مونږ یو اول ډاکټر چې ډاکټر نه علاج وکړو خار څه وشي چې بیا مریض نه ټیکېږي وایي زه مولوي صاحب ته به د دعا دپاره ووایو چې ترجمې نه بعد دعا وکړي. بیا وروسته هغه الله ته راشي. مونږ خپله عام خلکو دستور داسې شوی. نو بهرحال عزتمندو دې کې د تقوا تذکره وشوه. نو تقوا مرتبې شو. یو مرتبه چې کفر نه ځان ساتي، دویمه مرتبه چې د حرام کارون نه ځان ساتي، دریمه مرتبه کله ناکله مباح کارونه هم پرېږدي، او څلورمه مرتبه دا ده چې بالکل ستا زړه د الله نه سوا څیزونو نه پاک شي. نو کم از کم دویمې درېمې مرتبې ته خو انسان ځان راورسوي که هغه اعلی مرتبې ته نشي تللی چې څه نه څه په تقوادارو باندې د ده باندې تقوادارو اطلاق وشي چې دا متقي دی. نو بیا به دله قرآن چې وی فایده به درکوي هدى للمتقین. دا کتاب هدایت دی د پاره د تقوادارو. تقوا څه ته ویل کېږي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل تپوس شو او ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم تپوس شو. وایي جي تقوا څه ته وایي؟ ما پوه که داسې آسان. نو هغه ورته ویلي وایي چېرته ازغیجنه لار باندې تلې د ازغو کانټېدار راسته داسې لار وي جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور کانٹےدار پودے ہو. وایي داسې لار ازغیجنه لاره باندې تلې؟ وایي حوجي تلم. وایي هلته څه طریقې سره ځې ته؟ وایي حذرتو و شمرتو. هلته به ډېر احتیاط کې یو ونې نه یو غر نه بل غر نه. دویم دا دی دا بډې به راووایي پنسې به راکاږي. وایي دقې ته تقوا وایي چې دنیا کې دغه طریقې سره کوي. کله یو څیز دل راشي دا څه شی دی؟ یاره دا ځان ساتمه د دې نه بل تر دې نه خو ځان ساتم دا نه کوم دغه تقوا او دې ته بډې راووایي چې ځان به ساتم د دې څیزو. دقه وایي تقوا ده اسانه خبره. یا علماو مثال ورکړی چې د تقوا مثال داسې دی که حذر الطائر، لکه څنګه چې پرنده یریږي. تقوادار انسان دی ته وایي. تاسو دې پرندې ته وګورئ که سات پس سر خوځوي سات پس دې خوا وګوري اخوا وګوري اخوا دې خوا دې خوا چې اوبه څکي درې ځل داسې وګوري بیا اوبه څکي داسې کوي. تقوادار انسان دی ته وایي چې یو څیز کار کوي ګوري چې دا حکم کوم نه کوم نه دي کول پکار نه دي کول پکار. یو حدیث کې راځي وایي ستا زړه مفتی دی. نبی اسلام ته تپوس شو چې وایي بس چې یو مولا هم نشته زړه ته دې وګوره چې زړه دې کوم ځای کې اونختلو شک پکې راغلی چې دا حکم کو نه کوم بس مه کوه. زړه دله فتوا درکوي. ډېر کارونه داسې تا ته زړه بالکل ته زړه نه تپوس وکړه چې حکم که نه ته ته وایي مه کوه مړه ستا دې کارونو ته ګوره او دې
شکل ته دی ګورو د کارون ته دی ګوره خو څوک توجه نه کوي مکه ټیم د لزله فتوا درکوي چې هلکه دا کار تا سره مناسب نه دی نه کوي هدى للمتقین دا قرآن هدایت دی د پاره د تقوا دارو الله دې موږ متقین کی شامل کی او الله دا قرآن زموږ د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي دعا وکړئ اللهم صل